حضرت امام اوزاعی رحمه الله فرمایي پنځه داسې شان ولو چې پر هغه باندې په خپله نبي کریم صلی الله علیه وسلم او د ده ملګرو پر هغه باندې پایبندي کوله. اول د جماعت اهتمام، دویم اتباع سنت، دریم د مسجد آبادول، څلرم د قرآن مجید تلاوت کول، پنځم جهاد فی سبیل الله. عزتمنو مسلمانانو، دا پنځه هغه شان ولو چې د دې پنځو شانو به نبی پاک صلی الله علیه وسلم ډیر اهتمام کاوی. د جماعت اهتمام یې دومره کاوی چې هیڅ کله به د دا خلکو څه او د صحابه کرامو څه تکبیر الله نه پاتېدله او د سنتو بیا دومره تابعداري کوله چې په هیڅ حالت کې به سنت دې نه پرېږدوله. او مسجد بیا آباداوي، د مسجد آبادېدل چې دي هغه په لمانځه سره دي چې دوی په کثرت سره په مسجد کې به ناست سو، د یوې لمانځه څخه بعد بل لمانځه ته به انتظار کاوی، یا د لمانځه څخه مخکې به په نوافل او په تلاوت او په ذکر به مشغوله و. حق تعالی تبارک وتعالی دې موږ او تاسو ته هم د دې پنځو شانو پابندي را نصیب کړي چې په دې باندې عمل وکړو.